یو دور کې چې کوم دی نو حجاج بن یوسف ته یو کس راغی هغه عیسائی پادری و عیسائی پادری د حجاج بن یوسف دروازه وټکوله حجاج ته وایي ستا نه د یو مسلې تپوس کومه حجاج وایي د څه مسلې تپوس کې ستاسو علما چې کله منبر باندې کینی دی وایي قرآن محفوظ دی قرآن کې څوک غلطي نشي راوستی قرآن چې کوم دی نو څوک نشي غلطولی زمونږ تورات زبور انجیل ته مخکینو کتابونو ته تاسو وایي چې دا خلکو غلط کړي دي پرې کې خلکو د خپلې مرضۍ کلمات دننه کړي د الله چې کم کلام هغې رد و بدل کړی دا راته ووایه ستا سره بحث او مباحثې دپاره رالمه چې تا زمونږ کتابونو ته تاسو غلط وایي یا خو زمونږ کتاب ته چې کوم دی نو صحیح وایي انجیل ته هم صحیح وایي یا قرآن ته هم چې کوم دی نو غلط وایي تاسو منبر باندې خپل کتاب ثابتوئ چې دې کې نه تحریف شوی دی او نه پکې کیدی شي زمونږ کتابونه چې کوم دی هغه تحریف شده چې کوم دی نو تاسو ګڼئ پرې زما سره بحث وکړه حجاج ابن یوسف وایي بحث به چې کوم دی زه بحث تا سره بالقول نه کومه بحث تا سره چې کوم دی نو بالفعل کومه وی هغه څنګه هغه دا چې ګوره ته خپل کتاب ولیکه انجیل ولیکه په هغه انجیل کې چې کوم دی نو غلطیانې راوله بیا چې کوم دی نو تقسیم کا که چا ستا غلطۍ تا ته ستا غلطۍ چې کوم دی نو ادراک وکړو چې تا انجیل غلط کړی دی زه به ومنم چې ستا انجیل مخکې د غلطۍ نه صفا و اوس چې کوم دی نو په اول ځل پرې کې غلطي راله ځکه چې کوم دی نو خلکو تا ته وایي چې پرې کې غلطي راک د هغې نه پس به زه قرآن لیکم قرآن کې به زه غلطي نه راولم زه به صرف په یو ځای کې ثابت قرآن کې د زبر په ځای باندې پیش یا د پیش په ځای باندې چې کوم دی نو زیر لګومه بیا به چې کوم دی نو زه ګورم چې زما غلطي ما ته خلق ښیي که ستا غلطي چې کوم دی نو تا ته خلق ښیي بحث مباحثې ته هېڅ ضرورت نشته ته چې کوم دی نو تا ته یو کاله پورې مهلت دی هغه پادري چې کوم دی نو اناجیل ولیکل انجیلونه یې ولیکل چاپېره معاشره کې چې کوم دی نو خواره کړل آیتونه یې د منځ نه ختم کړل رکوګانې د یو ځای نه بل ځای ته ګډې وډې کړې بیا چې کله انجیلونه دا دنیا کې تقسیم کړل کال تیر شو حجاج ابن یوسف تپوس کوي ستا په اناجیلو کې چا تا ته غلطي ستا وخواک وی نه د اوسه پورې یو هم رانغې حجاج وایي اوس ګوره زما د قرآن نسخو ته اوس په پته ولګي زما قرآن محفوظ دی که ستا انجیل چې کوم دی نو محفوظ دی حجاج ابن یوسف وایي زه ناست یم انګوش بدندان یم ربه د کوم ځای نه غلطي زه راولم قرآن کې کوم ځای کې زه غلطي جوړه کوه چې خلک چې کوم دی زما پرې غلطۍ باندې خبرېږي او که نه خبرېږي زه لاړم 14مې سپارې پورې قرآن باندې چې کوم دی نو نظر ګرځوم الله تعالی 14مه سپاره کې د موسی علیه الصلاة والسلام او د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام واقعه بیانوي هلته کې چې کوم دی الله فرمایي موسی علیه الصلاة والسلام خضر علیه الصلاة والسلام رالل یوې علاقې ته فابوا ان یضیفوهما دی چې کوم د علاقې نه ډوډۍ طلب کړه خوراک طلب کو فابو ان یضیفوهما هغې خلکو انطاکیه علاقې والا چې کوم دی انکار وکړو چې د دې دواړو میلمستیا وکړي حجاج ابن یوسف وایي زه دا خبره بدل تراسې بدله کم فابو په ځای باندې به د باد لاندې نه ټکې وران کم د پاسه په هغې باندې دوه ټکي چې کوم دی نو ولیکم معنه به دا شي چې فاتو ان یضیفوهما دیولی میلمستیا او ډوډۍ چې کوم دی نو راوړه حجاج وایي د باندې مې ټکې وران کو له پاسه مې په دوه ټکې ولیکل فابونه مې فاتو چې کوم دی نو جوړ کو ما د قرآن هغه نسخې چې کوم دی نو کله تقسیم کړې ما د شپې شپې تقسیم کړې سحر وختي چې کوم دی د مونځ ټیم و کله چې ما مونځ وکړو زه کور ته رالم چې ګورم یو قاري دی ورسره خپل مقتدیان چې کوم دی نو رالل زما کوڅه کې زما دروازه وټکوله زه چې کله بهر ته ووتم حجاج ابن یوسف هغه سړی دی یو وخت باندې چې کوم دی نو 1,20,000 کسان یې شهیدان کړي دي 1,20,000 کسان هغې کې لوی چې کوم دی نو صحابه لولو تابعین د چې کوم دی نو شهیدان کړي دي هغه حجاج وایي زما زندګۍ کې چا ما ته په سترګو کې سترګې نه وې راچولې نن چې د قرآن مسله راله یو معمولي قاري دی یو کم عمر والا قاري دی ما ته سترګو کې سترګې راواچولې ما ته وایي حجاج د یو خبرې صفایي راکړه د یو خبرې چې کوم دی نو صفایي وکړه ما ورته قاري صاحب حوصله وکړه سري تا د قرآن نسخې لیکلي دي تا د فابو په ځای باندې فاتو لیکلی دی دا راته وایي ستا نه غلطي شي چې معاف دې کو حجاج کتا قصدن دا کار کړی چې د قرآن بدل درنوالو ما ورته قاري صاحب حوصله وکړه حوصله وکړه مبارک شاک ما د یو عیسائی پادري سره چې کوم دی دا مناظره یې ښودې وه چې ستا انجیل چې کوم دی نو غلط دی هغه زما قرآن ته چې کوم دی نو غلط وی یو کال کې د هغو خلکو چې کوم دی عیسایانو هغه انجیل کې غلطي رانوسته الحمدلله ما بېګا نسخې چې کوم دی نو تقسیم کړې یوه شپه کې تا قرآن چې کوم دی نو وکته زما غلطي دې په هغې باندې چې کوم دی نو نوټ کړه ما قرآن
محفوظ کتاب دی الحمدلله بیټک په بیټک باندې چې کم دی نو نن بیان کړی شو جماعت په جماعت باندې بیان کړی شو دنیا کې یو کتاب بل داسې نشته چې مکمل د اول نه تر اخره پورې خلک چې کم دی نو هغه محفوظ کې سینه کې چې کم دی نو دا کیږي هغه صرف او صرف چې کم دی نو یو قرآن دی چې معجزه قرآن محفوظ دی زه راځم اصل خبرې ته قرآن خو تاسو منئ چې محفوظ دی زه یو منم چې محفوظ دی خو د دې محفوظ سره ځان محفوظ کول چې کم دی نو پکار دی یو انسان دی هغه ته خطره ده هلکه زموږ علاقې طرف ته راشه هغه محفوظ علاقه ده مطلب دا دی چې هغه محفوظ ته راشه ته به هم چې کم دی نو محفوظ شي ما قرآن محفوظ دی مسلمانه سینې سره چې کم دی نو ولګوه یوازې دا نه چې قاري صاحب تلاوت کو تا چې کم دی نو سیما وکړه نور چې کم دی د قرآن مکمل د نورو تراو پورې چوټي شوه نه قرآن چې کم دی سینه پورې ولګوه قرآن چې کم دی نو زده کوه هم قرآن عملي جامه قرآن چې کم دی عملي طور په خپل شپږ پوټه بدن کې هم راولک خپل غم خاري کې هم دا قرآن راوله قرآن منور دی محفوظ دی تا به ځان سره چې کم دی نو دا محفوظ کی او انسان څنګه محفوظ کوي یو دور کې هندوستان کې یو پادری چې کم دی نو راغی پادری په یو لاس کې چې کم دی نو انجیل لیک په بل لاس کې قرآن مجید نیولی دی راغی بهر خلک داسې وی خلکو دا یو شاړ کور دی دې ته راغونډ شئ تاسو ته لږ ساعت دپاره خبره کول غواړم خلک راغونډ شول وی سري وی ما د ځان سره دا لرګي راوړي دي دا لرګي به زه بلوم دی له به زه اور ورکومه ما سره په یو لاس کې ما انجیل نیولی ما په بل لاس کې قرآن نیولی دی تاسو علما چې کله په منبر باندې کینی تاسو ته وایي انجیل غلط شوی دی قرآن چې کم دی نو دا صحیح کتاب دی د قرآن اتباع وکئ قرآن حق کتاب دی نن به زه تاسو ته بالفعل دا ښیمه چې زموږ انجیل حق دی او که ستاسو قرآن چې کم دی نو حق دی زه به دا دړې او دا لرګي اوس بلومه دې ته به انجیل هم وراچوم دې ته به قرآن هم وراچوم کم یو کې وسوځېده هغه به چې کم دی نو غلطي کم یو محفوظ شو د سوځېدونه هغه چې کم دی نو دا به حقي پادري چې کم دی نو خلکو ته وې زه داسې وکم ستاسو اجازت دی د هغې وخت مسلمانانو کې شعور و تمیز و پکې سوچ و پکې هغه وایي نه لږ صبر وکړه ستا په دې کار کې چې کم دی نو څه نقص شیطاني به موږ د خپل عالم سره چې کم دی نو مشوره کوو شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پسې خلک ورالل یو زموږ د دور خلک دی زموږ د دور خلکو باندې داسې چېرته غلطې عقیدې او نظریې والا سړی پېښ شي موږ کوشش دا کوو چې په خپله جواب ورکړو که په خپله جواب ورنه کړو د هغه په ښکار کې چې کم دی نو ښکار شو الټه چې کم دی نو د هغه معتقد شو داسې کار چرته مه کوئ علماو ته رجوع کوئ دا سړی دا خبرې کوي د ده دا خبرې حق دی او که حق نه دي نن سبا خلک د مختلفو ښکاریانو شکار شول چا تراوی په ښکته راکمې کړې چا ویتر په ښکته باندې راکم کړل چا چې کم دی نو د رجوع سره لبې وکړې بهر کیب علماو ته رجوع کوئ شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پسې خلک ورالل دلته یو پادري راغلی کور کې چې کم دی نو دړې د ځان سره راوړي لرګي راوړي یو لاس کې انجیل نیولی بل لاس کې چې کم دی نو قرآن نیولی دی وایي زه اور بلومه قرآن به هم وراچوم انجیل به هم چې کم دی نو وراچوم کم یو چې وسوځېد هغه به باطلي کم یو چې کم دی سوځېدو نه پاتې شو دا په حق باندې شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه راغی پادري ته وایي ته څه وی نن به زه خلکو ته ستاسو دروغ ثابتوم چې قرآن محفوظ دی زه به خپل د انجیل حقانیت ثابتوم چې زما انجیل محفوظ دی غلط نه دی نن به زه وراچوم قرآن هم ورته نن به زه وراچوم انجیل هم ورته نن به ګورم چې کم یو سوځي کم یو چې کم دی نو د سوځېدو نه بچ پاتې کېږي شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه وایي راکه زما قرآن ماله زه به یې په خپله سینه پورې ونسم ته خپل انجیل په سینه پورې ونسه اور به چې کم دی نو دواړه بل کو دی اور ته ته هم ورودانګه دی اور ته به زه هم ورودانګم که زه وسوځېرم زه به باطل یم که ته وسوځېرې ته به باطلې پادري وایي داسې خو نه کوم زه خو اور ته نه دانګم نه تا اور ته چې کم دی نو وردانګومه صرف قرآن او انجیل چې کم دی نو دا به وراچو هغه شاه عبدالعظیم محدث دهلوي وایي دا د خپل کتاب سره وفا نه ده کته په خپل کتاب باندې عاشق د اور ته به سره د خپل کتاب وردانګې زه په خپل قرآن باندې عاشق یم زه به اور ته چې کم دی د قرآن سره وردانګم خلکو ته وایي دی زما سر په دې باندې تیار کړي پادري چې کم دی نو بالاخره کې اقرار وکړو ما د خپل انجیل نه داسې مساله تاو کړې وه چې په هغې باندې اور اثر نه کوو قرآن نه ما مساله نه وه تاو کړې خو شاه صاحب په تا الله رحم وکړي تا زه په داسې دام کې راګیر کړم په الله قسم که نن ما اور ته د انجیل سره وردنګلی وې تا قرآن
قرآن سره چې کوم دی نو اور ته وردنګلی وی هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام په اور کې بچ پاتې کړی ما ته پته چې قرآن حق دی ما صرف خلق دوکه کول هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام دی اور کې چې کوم دی نو نجات ورکړی هغه رب نن تر قرآن سره په اور کې بچ پاتې کولی زه د انجیل سره چې کوم دی نو سکروټه کولم د هغې نه ښه خبره دا وه زه خپل شکست چې کوم دی نو تسلیم کم واقعي د مونږ انجیل غلط کړی ستاسو قرآن چې کوم دی نو محفوظ کتاب دی محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.